سورة الفاتحة دلته اول کې لیکلي سورة فاتحة الكتاب. سورة فاتحة الكتاب سورة الفاتحة سورة فاتحة الكتاب. تاسو به د اضافت په بیان کې داسې وایي چې یو اسم نکری ورپسې بل اسم نکری ورپسې بل اسم نکری بیا بل نکری اخر کې یو اسم معرفه راغی. د نکراتو نه وروسته معرفه راغله نو دلته قانون دا دی چې دا یو بل ته مضاف اول دویم ته مضاف کا دویم دریم ته مضاف کا دریم څلورم ته مضاف کا څلورم پنځم ته مضاف. دا قانون دی ګوره یو نکره راغله بل نکره راغله بل نکره راغله بل نکره راغله اخر کې شلم ځای کې معرفه راغله. د نکراتو نه وروسته شلم لسم پنځم ځای کې معرفه راغله. بس دا ټول اسماء یو بل ته مضاف. سورة فاتحة الكتاب سورة نکره ده فاتحه نکره ده الکتاب اخر کې معرفه ده نو سورة بفاتحه ته مضاف کوي فاتحه به الکتاب ته مضاف نو سورة مضاف فاتحه ته فاتحه مضاف الکتاب ته. خدا کم اضافت ده اضافت خو په درې قسمه ده اضافت په تقدیر د لام اضافت په تقدیر د من او اضافت په تقدیر د فی او تاسو په وجه د حصر په کې ذکر کړی چې ګوره دا مضاف الیه بخاری نه دو اضافت ده. سورۃ مضاف ده فاتحه ته دا یو اضافت فاتحه مضاف ده الکتاب ته دا دویم اضافت. دا دواړه اضافتونه بتقدیر اللام دي که بتقدیر من دي که بتقدیر فی دي. نو ګوره تاسو په کتابونو کې ذکر کړی دي چې اضافت په درې قسمه ده بتقدیر اللام بتقدیر من او بتقدیر فی. وجد حذر پکې دا ده چې دا مضاف الیه بخالی نه یا به دا مضاف الیه داسې کلی وي چې په مضاف به حملې دی او یا به داسې نه نو که مضاف الیه کلی او که مضاف ور حملې دو نو دا اضافت بتقدیر من ده او کدا چې نو نو یا به مضاف الیه ظرف د پاره د مضافی او یا به ظرف هم نه نو که مضاف الیه ظرف د پاره د مضاف دا بتقدیر فی او که ظرف هم د پاره د مضاف نو دا بتقدیر اللام. خوش ور باندې اوس بدل ته ګور سورۃ الفاتحه اضافت سورۃ فاتحه ته راغله نو ما درته ویل چې د مضاف الیه ته وګوري که مضاف الیه کلی او په مضاف ور حملې دو نو دا بتقدیر من ده. دلته الفاتحه دا شی کلی نه ده د سورۃ کفاره چې په سورۃ ور حمل شي نو بتقدیر من نه ده. که مضاف الیه کلی او په مضاف حملې دو هغه اضافت بتقدیر من دلته بتقدیر من نه ده. او که کلی نو چې په مضاف ور حمل شي نو بیا بخالی نه یا به مضاف الیه ظرف د پاره د مضافی دلته فاتحه ظرف هم د پاره د صورت نه نو اخیری پاتې شو کنه چې بتقدیر اللام ده. نو سورۃ الفاتحه دلته اضافت بتقدیر اللام ده. فاتحة الكتاب فاتحة بكتاب مضاف سورة فاتحة الكتاب دلته د اضافت بتقدیر اللام ده. وجداده چې الكتاب داسې کلی نه ده چې په فاتحه ور حمل شي نو بتقدیر من نشي. دارنګه مضاف الیه ظرف هم د پاره د مضاف نه ده چې بتقدیر فیش نو بس دریم پاتې شو چې بتقدیر اللام ده. دا دواړه اضافتونه چې دي بتقدیر اللام دي. سورة فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب دا د دې سورۃ لپاره نوم ده. دا مضاف او مضاف الیه ملکر د دې سورۃ لپاره نوم ده. دې ته فاتحة الكتاب وایي او فاتحة الكتاب د دې وجه ورته وایي لانها مبدأ القرآن على الترتيب المعهود. لانها مبدأ القرآن دا د قرآن مبدأ على الترتيب المعهود. دغه ترتیب چې دا زموږ په مخ کې پروت دی د دې په اول کې څه راځي سورۃ فاتحه. د دې وجه ورته فاتحة الكتاب وایي یعنی د ټول کتاب دروازه. یو نوم یې فاتحة الكتاب او د دې سورۃ دویم نوم دی فاتحة القرآن. د ټول قرآن د پر فاتحه ده. دریم نوم دی ام الكتاب بل نوم دی ام القرآن. ام الكتاب او ام القرآن. ام الكتاب او ام القرآن د دې وجه ورته وایي چې د ټول قرآن په اجمالی علوم باندې سورۃ فاتحه مشتمله ده.
په ټول قرآن کې اجمالی علوم څلور دي: علم الاصول، علم الفروع، علم التحلي بالفضائل، او علم القصص والاخبار. څلور اجمالی علوم دي په قرآن کریم. علم الاصول هغه په سورۃ فاتحه کې الله پاک ذکر کوي الحمدلله رب العالمین تر مالک یوم الدین پورې. علم الاصول ګوره علم الاصول په دې کې راغلو، اصول کې معرفت د الله ذکر کیږي، نبوت په کې ذکر کیږي، معاد په کې ذکر کیږي. دا ټول الله پاک په سورۃ فاتحه کې ذکر کړی دي. الحمدلله رب العالمین په دې کې د الله معرفت راغلو. انعمت علیهم ګوره په دې کې نبوت راغلو. انعمت علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین په دې کې نبوت ذکر شو. مالک یوم الدین په دې کې معاد ذکر شو. معرفت د الله، معرفت النبی، نبوت او دارنګ معاد دا اصول دي. دا اصول علم الاصول دا په ټول قرآن کې یو علم دی او هغه الله پاک په سورۃ فاتحه کې ذکر کړی دی. دویم د ټول قرآن د علوم رجعه چې کیږي علم الفروع ته کیږي، او علم الفروع هم الله پاک په قرآن په دې سورۃ فاتحه کې ذکر کړی دی. ځکه د علم الفروع رأس او اصل عبادت دی او الله پاک عبادت په سورۃ فاتحه کې ذکر کوي ایاک نعبد. او دریم چې دی علم التحلی بالفضائل. علم التحلی بالفضائل دا سي علم چې دا غي په وجه باندې سړی کمالات پکې راځي، تحلی بالفضائل پی راځي. نو الله پاک هغه علم په سورۃ فاتحه کې ذکر کوي ایاک نعبد و ایاک نستعين. تحلی بالفضائل و ایاک نعبد و ایاک نستعين چې خاص د الله عبادت وکي او خاص د الله نه امداد وغواړي. او څلورم علم القصص والاخبار. اغم الله پاک په سورۃ فاتحه کې ذکر کوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، یعنی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا خلق چې دي منعم علیهم دی، الله پاک په دوی باندې انعام کړی دی. ور الله پاک دا وی قصص اجمالا موږ ته په قرآن کې ذکر کړي چې ټول نعمتونه ما په پیغمبرانو کړیو، په شهیدانو می کړیو، په صلحاو می کړیو. من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا د انعمت علیهم مصداق دی. نو په دوی الله انعام کړی دی. دا یو قصه شو، جمله خبریه شو. نو من څلورم علم القصص والاخبار دی. الله پاک ذکر کوي په اهدنا الصراط المستقيم کې. نو دې ته ام الكتاب او ام القرآن مو دلته یو علمي نقطه درته ذکر کړم. تفسیری کبیر دلته یو اعتراض کړی دی. و سورۃ فاتحه چې دا جامع ده معانی د قرآن لپاره. لکه اوس ما درته ویلي چې معانی د قرآن اجمالا څلور: علم الاصول، علم الفروع، علم التحلي بالفضائل او علم القصص والاخبار. دا معانی د قرآن دي او دا ټول په سورۃ فاتحه کې دي. نو سورۃ فاتحه جامع ده ټول معانی د قرآن لپاره. نو تفسیری کبیر والا دلته اعتراض کړی دی چې په ټول قرآن کې ټول حروف هجا شته، الف با تا سا تر یا پورې دا ټول حروف هجا په ټول قرآن کې شته. خو په سورۃ فاتحه کې الله پاک په دې حروف هجاو کې و حروف نه دي ذکر کړي. دا ولې ذکر نه کړي؟ په دې کې څه حکمت دی؟ سا پکې نشته. سا په ټول سورۃ فاتحه کې سا نشته، جیم پکې نشته، خا پکې نشته او زا پکې نشته، شین، زوا او فا. خبره پوه شو کنه؟ فا پکې نشته. دا و حروف تفسیر کبیر والا اعتراض کړی دی چې سورۃ فاتحه جامع د معانی د قرآن لره. دا و حروف هجا په ټول قرآن کې شته او په سورۃ فاتحه کې نشته. پوه شو؟ نو بیا تفسیر کبیر والا جواب کړی چې دا و حروف د دې وجه نه دي ذکر کړي چې دا و حروف مشعر په عذاب باندې. ګوره اول ساده صبور په اول کې ده. صبور دا د عذاب او کلمه د جهنميانو ته الله په قرآن کریم کې مستعمله کړې ده. صاد د صبور په اول کې راځي، جیم د جهنم په اول کې راځي، خا د خزیون په اول کې راځي. خزیون
وای بیا درته وایم سا د صبور په اول کې راځي صبور او جیم د جهنم په اول کې راځي خا چې د خزیون په اول کې راځي زا او شین دا د زفیر و شهیق په اول کې راځي زا د زفیر په اول کې راځي او شین د شهیق په اول کې راځي دا رنګ زا د زقوم په اول کې راځي بل زوا دا زوا ګوره په اول د ذل کې راځي انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب دا جواب تفسیری کبیر والا کړی وګوري ورونو تفسیری کبیر والا چې دا منطقي دی او تفسیری کبیر علمی تفسیر دی او علما فرمای فيه كل شيء الا التفسير هر څه پکې شته خو تفسیر پکې نشته تفسیری کبیر کې موضوعات هم ډیر زیات دي والعصر ان الانسان لفي خسر د دې صورت لاندې د یو واقعا ذکر کړي تفسیری کبیر والا لو یو واقعا ده هغه به در عمل ته ذکر کوم فهغه واقعا ذکر کړي حدیث د حدیث په نوم ذکر کړي دا چې په حدیث کې راځي بیا دلته روح المانی ورپسې وکړه ډیرو ځایانو کې تقابلا ما ورپسې روح المانی کتلې ده روح المانی بیا فرمایي چې دا واقعا موضوعي ده دا حدیث موضوعي ده چې کوم تفسیری کبیر ذکر کړي ده او بیا د تفسیری کبیر نه د تعبیر په امام باندې کوي وای امام دلته یو حدیث ذکر کړی دی والامام امام فی ذلک او امام رازی صاحب چې وای قسم په الله چې دا په موضوعاتو کې امام دی نو ډیر موضوعات ذکر کړي روح المانی ورپسې روح المانی دلته دا جواب نه خوښ هغه فرمایي چې دا حروف صحیح ده دا په داسې کلماتو کې راځي چې د عذاب کلمات دي خو سین سا چې په صبور کې راځي خو په ثواب کې راځي ثواب دا د رحمت په کلماتو کې راځي لکه د عذاب په کلماتو کې چې راځي او دا رنګه په سورته فاتحه کې ډیر داسې حروف دي چې هغه په داسې کلماتو کې راځي چې هغه کلمات په مشعر په عذاب باندې عین پکې راغلی کله سورته فاتحه ایاک نعبد عین په خپل د عذاب په اول کې راځي سورہ عذاب او عین دا د سورته فاتحه کې ذکر شوی دی نو دا جواب صحیح نه دی ځکه دا کوم حروف چې دلته نه دي ذکر شوي دا لکه چې د عذاب په کلماتو کې راځي نو د رحمت په کلماتو کې راځي او دا رنګ کوم حروف چې دلته په سورته فاتحه کې ذکر شوي دي اکثر داسې حروف دي چې د عذاب په کلماتو کې ملويږي نو خو جواب ورته روح المانی والا کړی روح المانی والا دا جواب کوي چې کمال معنوي دا کمال سوری لره نه د مستلزم په سورته فاتحه کې کمال معنوي دی د ټول قران اجمالی دی دا کمال معنوي پکې پروت دی او کمال معنوي کمال سوری لره نه د مستلزم عرف کې موږ هم داسې وایو کنه باډۍ به کمزوري وي او الله پاک ډېر کمالات ورته ورکړي قوي مجاهد به قوي عالم به کمال معنوي به ډېر او کمال سوری به نه صورت به کمزوري وي نو سورته فاتحه کې کمال معنوي ده او کمال معنوي کمال سوری لره مستلزم نه ده نو په صورت کې دا حروف کمی پروا نه ده یو جواب روح المانی والا دا کړی ده او دویم خ جواب دا کړی ده چې دا حروف چې دلته نه دي راغلي دا حروف ظلمانیه دي او حروف ظلمانیه د دې وجه نه دي چې دا په متشابهاتو کې نشته الف لام میم کاف ها یا عین صاد دا کوم متشابهات چې دي نو په متشابهاتو کې نه دي راغلي نو په سورته فاتحه کې نه دي راغلي په متشابهاتو کې چې رانغله نو حروف ظلمانیه شو متشابهاتو کې نو حروف ظلمانیه شو لدی وجه الله پاک په سورته فاتحه کې ذکر نکړه دا بهترین جواب دی ها نو ګوره څلورم او پنځم نوم د دې سورته لپاره الکتاب او القرآن بل نوم د دې لپاره الکنز د دې سورته لپاره نوم الکنز دارنګ الکافیه دارنګ الکافیه سورة الحمد نهم نوم سورة الشکر پدې کې د شکر ذکر دی سورة الدعاء دعا په کې ذکر کیږي سورة التعلیم المسألة د سوال طریقه درته ښيي سورة السؤال سورة السؤال مرته وایي سورة المناجات
سورة التفویض، سورة الرقیہ یعنی د دم والا سورت، پدې کې د هر بیمار د لپاره شفا ده. سورة الرقیہ د دمونو سورت. دغه صحابه واقعه په بخاری شریف کې اوریدلې وي چې د کلی یو ملک لړم چې چلو، نو بیا د صحابه کرامو یو جماعت ته د دې کلی والا راغلو چې پتا سو کې څوک دمګرې شته چې زموږ د ملک دم کی. نو حضرت جابر رضی الله عنه ورته فرمایي چې او زید د مویشم او ما ته به ورما راکوي د ګډانو یو ورما او شکرانه کی. نو بیا هغه ملک دم کړو او هغه ورته د ګډانو یو ورما ورکړه، پورا رما یو ګډ نو پورا ورما ورته وایي. بیا د دوی په کې شک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته شاباسه ور خوشاله او برخه ترنه پکې وغوښته چې دوی د دې په دې یقین راشي چې دا حلال ده. ان احق ما اخذتم عليه اجرا لكتاب الله، احق هغه شی چې تاسو ور باندې اجر اخلئ هغه د الله کتاب دی، د الله په کتاب پیسې والي. دا تفصیل درته به کوم. وګوره د الله کتاب کله د تعلیم په طریقه لکه اوس موږ د تعلیم په طریقه تلاوت کوو، او کله د ایصال ثواب په طریقه، او کله د دنیوي مشکلاتو لپاره. په درې طریقه د قران تلاوت کیږي غالبا. اوله طریقه د تعلیم، او دویمه طریقه د ایصال الثواب، او دریمه طریقه د دنیوي کاروبار او د دنیوي مشکلاتو لپاره. د تعلیم په طریقه چې تلاوت کیږي نو په دې کې اختلاف دی چې په دې اجر اخیستل جایز دي که ناجایز دي. خو متقدمین علما فرمایي چې ناجایز دي، او متأخرین بیا فتوا ورکړې ده چې اوس جایز دي. د تعلیم لپاره د قرآن په تعلیم باندې تنخواه اخیستل د تعلیم مسله ده. پوره تفصیل درته کوم، درته اجمال درته وایم. دا یو د بل سره خلطوي، ما پنځپیریان دا یو د بل سره خلطوي. یو تعلیم د قرآن دی، په دې کې اختلاف دی چې په دې پیسې اخیستل جایز دي که ناجایز دي، خو د متأخرینو فتوا دا ده چې اوس جایز دي. دویم ایصال الثواب دی، د مړي د لپاره ایصال الثواب په دې باندې د اجرت اخیستل نه دي جایز. ایصال الثواب د لپاره چې کوم قرآن تلاوت کولی شي نو خو د ثواب د لپاره به تلاوت کوي چې دا ثواب بل چاته وبکي. نو چې اجرت دې په واخیستو نو ستا ثواب ونه شو، ځکه تا اجرت واخیستو نو بل چاته به څه وبکي. نو ایصال الثواب د لپاره به اجرت کې نه اخلي. ګوره د تعلیم لپاره پکې اختلاف، ایصال الثواب د لپاره به اجرت کې نه اخلي. د دنیوي مشکلاتو د لپاره چې تلاوت کوي، د دنیوي مشکلاتو لپاره لکه یو سړی لړم چې چلو ته قرآن تلاوت کوي دموي ور باندې، دا دنیوي مشکل دی. د دنیوي مشکل لپاره د قرآن په تلاوت کوي او هغه سړی دی پیدا دا دنیوي مشکل دی. او یا یو سړی وایي چې زما په کور کې برکت پیدا شي او قاری صاحبان بیا قرآن ورته تلاوت کوي د دې لپاره چې کور کې برکت پیدا شي، نوې کور جوړ کړی دی. دا د دنیوي اغراضو لپاره قرآن تلاوت کوي. د دنیوي اغراضو لپاره چې قرآن تلاوت کوي په هغې باندې اجرت اخیستل بالاتفاق جایز، اجرت به اخیستل جایز. لکه قاری صاحبان چې ختم تزیر اجرت ورته تعین کولی شي، که دومره روپۍ راکوي در سره ځو، او که دومره روپۍ نه راکوي نه در سره. حسن جان شیخ صاحب بچه هیتابات د طالبان لیکل ریټ به ورته معلومولو چې دومره روپۍ به ورکوي، که دومره روپۍ نه ورکوي بیا در سره نه لیکل. زمونږ ناظر صاحب خو د چا د کرم ورسره نه، زمونږ د محلي والا غرمه کې طالبان بوځي که صرف کلچې او چیپې اوسي، ریټ ورسره معین کړه چې دومره پیسې به راکړې، ځکه ته د دنیوي اغراضو لپاره کوې. د دنیوي اغراضو لپاره چې قرآن تلاوت شي پیسې اخیستل کې جایز دي. نو دې ته سورة الرقیه وایي، د دم سورت. په دم باندې پیسې اخیستل جایز دي. دم د دنیوي اغراضو لپاره تلاوت کېږي که او صحابه یو رمه پې اخیستې وه. بخاري شریف کې یو رمه ده، پوره رمه یې پې اخیستې وه، د قرآن په تلاوت یې اخیستې وه. د دنیوي غرض دپاره تلاوت کړې وه، ایصال الثواب دپاره نه و تلاوت کړې. نو فتاوی فریدیه کې لیکلي دي چې د دنیوي غرض دپاره چې تلاوت شي بیا پې اجرت اخیستل. نو دې ته سورة الرقیه وایي. دارنګې دې ته سورة الشفا وایي، سورة الشفا، سورة الشافیه ورته وایي، سورة الصلاة هم ورته وایي، ځکه د دې لوستل په مانځه کې واجب دي. سورة النور هم ورته وایي، القرآن العظیم هم ورته وایي، السبع المثانی هم ورته وایي. دا د دې صورت مختلف نمونه دي او کثرت د اسماء دا په شرافت د مسما باندې دلالت کوي. دا اول ټکی او سورة فاتحة الكتاب، قرآن کریم کې اول دا لیکل شوی سورة فاتحة الكتاب. د دې اجمالی تفسیر درته وایي. د دې نه وروسته لاندې لیکل شوی د بسم الله الرحمن الرحیم.
د دې به یو فقهي مسله درته ذکر کړم او بیا به د دې په معناګانو کې تحقیق وکړو. فقهي مسله په دې کې دا ده، تفسیری مسله چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د سورۃ فاتحه آیات دی او کنه دی. ګوره علامه تفتزانی رحمه الله فرمایي چې د بسم الله الرحمن الرحیم دو حیثیت دي. یو حیثیت کونها فی النمل، بسم الله الرحمن الرحیم په سورۃ نمل کې راغلی ده کنه راغلی؟ دا په سورۃ النمل کې چې کومه بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورۃ النمل نه جز ده. نو چې د سورۃ النمل نه جز شنو د ټول قران نم جز ده. په دې بسم الله کې اختلاف نشته. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. یو دغه حیثیت دی چې په سورۃ النمل کې راغلی ده. په سورۃ النمل کې چې کومه بسم الله الرحمن الرحیم راغلی ده دا د سورۃ النمل نم جز ده او د ټول قران نم جز ده. په دې بسم الله کې ګوره اختلاف نشته. اختلاف په دغه بسم الله کې دی چې زموږ د قرآنونو په اول کې لیکل ده او د سورتونو په اول کې لیکل شي. نو په دې کې اختلاف دی. د رمضان ختم القرآن د ثواب لپاره کې د رمضان ختم القرآن نه دی، دا ګوره د تعلیم لپاره نه دی، د دنیوي غرض لپاره نه دی، دا د ثواب لپاره دی. په دې اجرت اخیستل نه جایز. او المعروف کالمشروط، معروف کالمشروط دا د فقه یو مسله ده. که په کوم جمعات کې څوک چاته روپۍ نه ورکوي هلته قاري ختم نه کوي، او که روپۍ ورته ورکوي بیا ختم کوي. دا نیت د روپو نیولی دی، بیا هم درته ناجایز دی داسې، اگر چې اجرت ورسره نه دی معین کړی. المعروف کالمشروط په صورت کې ورته ناجایز. دا د ضرورتو د دین نه دی چې اوس که قاري او اجرت نه میلاویږي نو ستانه ختم پاتې دي شل داسې ځان د ختم تراویح د ضرورتو د دین نه دی. د دې تعلیم په صورت کې علماو جواز ورکړي که تعلیم معتل شي په تعلیم اجرت وانه خیستل شي، ضرورت د دین معتلی نو د ضرورت د وجې په تعلیم د جواز فتوا ورکړي. خو د ثواب لپاره خو ضرورت نشته. ختم القرآن کې ضرورت د دین نه معتلی نو دلته اجرت اخیستل نه کوي. نقول آیت من الفاتحه بسم الله الرحمن الرحیم کې درته مسله ذکر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم کې دو حیثیت دي. یو حیثیت دا دی چې دا د سورۃ النمل جز ده. نو په دې حیثیت چې د سورۃ النمل جز ده نو دا د قران نه جز ده، په دې کې څه اختلاف نشته. یو حیثیت کونها فی النمل ده. دویم حیثیت کونها فی اوائل السور چې دا په اوایل د سورتونو کې راغلي ده. دویم حیثیت دا ده بسم الله الرحمن الرحیم د سورتونو په اول کې راغلي ده. په دې کې ګوره دوی اختلاف. اول اختلاف پکې دا ده د امام مالک او د قدماء او احناف په مذهب باندې دا د قران نه جز نه ده. په مسله خو پوښتنه ما درته ویل چې بسم الله الرحمن الرحیم کې دوه حیثیت دي. دا خپل ځکه اول حیثیت کونها فی النمل، په دې حیثیت دا د نمل نم جز ده او د قران نم جز. دویم حیثیت کونها فی اوائل السور چې په اوایل د سورتونو کې راغلي ده. په دې حیثیت کې دوه اختلاف. اول اختلاف د مالکیو او د قدماء احناف په نسبت باندې دا د قران نه جز نه ده. مالکیه په منځ کې نه تلاوت کوي، نه سرن نه جهرن، وای دا د قران آیات نه ده. ابو ډایرک الحمدلله نه مون شروع کی، سبحانك اللهم چې ختم کی د الحمدلله نه شروع کی، په منځ کې بسم الله نه وای، وای ځکه دا د قران نه جز نه ده. نو ابو په منځ کې نه تلاوت کوي، نه سرن نه جهرن. او احناف علما قدما فرمایي چې قران عبارت ده د المنقول عن النبي صلی الله علیه وسلم متواترا بلا شبهه. قرآن موږ داسې وایو المنقول عن النبي صلی الله علیه وسلم متواترا بلا شبهه، چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه په تواتر را نقل کړی شوی او شبهه پکې نه دي ته ویل شي قرآن. او د بسم الله په قرآنیت کې شبهه ده. نو مالکی او قدما د احناف فرمایي چې دا د قرآن نه جز نه ده. او متأخرین د احناف او شوافع فرمایي چې دا د قرآن نه جز. خوشو په مسله متأخرین احناف او شوافع فرمایي چې دا د قرآن نه جز ده. راجح مذهب دغه دی چې دا د قرآن نه جز. دا بسم الله چې په اوایلو د سورو کې دا د قرآن نه جز ده. متأخرین د احناف او شوافع فرمایي چې دا د قرآن نه جز. به هر تقدیر اول اختلاف پکې دا و
علماء د احناف او مالکیه فرمایي چې دا د قران نه جز نه دی. متأخرین د احناف او شوافیع فرمایي چې دا د قران نه جز دی. دا ول اختلاف. او دویم اختلاف پکې دا دی د متأخرین او احناف او د شوافیع په مابین کې اختلاف دی چې دا د قران نه جز شي نو د سور نه جز دی کنه دی. د قران نه خو جز دی او د هر صورت نه جز دی کنه دی. نو احناف فرمایي چې د سورۃ فاتحه هم جز نه دی او د بل صورت هم جز نه دی. د قران نه جز دی خو د سورۃ فاتحه نه جز نه دی او د نور سور هم جز نه دی. او شوافیع فرمایي چې د سورۃ فاتحه نه جز دی. دریم اختلاف پکې دا دی د شوافیع په خپل مابین کې چې د سورۃ فاتحه نه خو جز دی اخواته د نور سورونه جز دی کنه دی. بعض شوافیع فرمایي چې د نور سورونه هم جز دی او بعض شوافیع فرمایي چې د نور سورونه جز نه دی. نو څه اختلاف شو پکې؟ ولې درې اختلاف پکې اجمالی درته وایم. اول اختلاف پکې دا و علماء د احناف او مالکیه فرمایي چې دا د قران نه جز نه دی. متأخرین د احناف او شوافیع فرمایي چې دا د قران نه جز نه دی. دا ول اختلاف. دویم اختلاف پکې دا دی متأخرین احناف هغه فرمایي چې د قران نه جز دی خو د سورونه نه دی او شوافیع فرمایي چې د سورۃ فاتحه نه جز دی. بیا شوافیع په خپل مابین کې اختلاف کړي چې د سورۃ فاتحه نه خو جز دی د باقی سورونه جز دی کنه دی. نو بعضی وایي چې د باقی سورونه هم جز دی او بعضی وایي چې د باقی سورونه جز دی. نو دا په جزئیات د سورۃ فاتحه کې ما د په جزئیات د بسم الله الرحمن الرحیم کې ما درته خبره وکړه چې بسم الله جز د سورۃ فاتحه نه دی کنه دی. د خپل مذهب د لپاره بدلای درته وایي خپل مذهب هم ذکر د قران نه جز دی او د سورو نه جز نه دی د سورۃ فاتحه هم جز نه دی. دا زموږ مذهب دی او د دې لپاره دلایل ډیر زیات دي. اول دلیل درته وایم د حضرت ابي هريره رضی الله عنه حدیث دی. حدیث قدسی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایلی دی چې سورۃ فاتحه زما او د بنده په مابین کې شریکه ده. سورۃ فاتحه زما او د بنده په مابین کې شریکه ده. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. چې کله بنده وایي الحمد لله رب العالمين نو الله پاک فرمایي حمدني عبدي زما بنده زما حمد ویل. لوی حدیث مسلم شریف کې ټول درته تلاوت کوم. روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأله. الله پاک فرمایلی دی چې ما سورۃ فاتحه زما او د بنده په مابین کې شریکه ګرځولې ده او د بنده لپاره به هغه څه ورکوم چې کوم بنده زمانه غواړي. فاذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي. چې کله بنده وایي الحمد لله رب العالمين نو الله پاک فرمایي حمدني عبدي زما بنده زما حمد ویلي. واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. چې کله بنده وایي الرحمن الرحیم نو الله پاک فرمایي چې زما بنده په ما باندې ثنا ویلي. واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأله. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأله. ګوره دا حدیث قدسی دی. دا الحمدلله نه شروع کړی د بسم الله نه دی. دا حدیث قدسی د کوم ځای نه شروع شو؟ د الحمدلله نه. نو معلومیږي دا چې الحمدلله نه سورۃ فاتحه شروع ده د بسم الله الرحمن الرحیم نه ده شروع. څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم ته جز وایي نو دا غوی د پارم اخبار احاد دي او اکثر ضعیف دي مسترب دي او ضعیف دي. د قران قرانیت چې دغه په تواتر باندې ثابتېږي په اخبار احاد باندې نه ثابتېږي. خطر دې چې پرې مې د بسم الله الرحمن الرحیم فقہی مسله درته بیان کړه. په معنا کې به خبره کولې شو کني شو کولې کله تفریق کوي فهم یو لس منټه ها زنن به بس صحیح ده. التقارب صحیح ده. باب نور روز کې ډیر وایي صحیح. الحمد لله رب العالمين.
والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.